بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، نننۍ موضوع به انشاءالله زمونږ د صدقة الفطر د سرسایي په باره کې وي چې آیا صدقة الفطر سرسایه په چا باندې واجب ده او په چا باندې واجب نه ده. د دې دپاره نصاب مقرر دی. که چا سره نقد پیسې وي، که چا سره سره زر وي او که سپین زر وي یا مال تجارت وي یا په کور کې د ضرورت نه زیاتی سامان وي او د دې ځان له څیز یا د دې مجموعې قیمت د 52 تولو سپین زر ته رسي، نو په دې بنده باندې صدقة الفطر سرسایه واجب ده. کور کې د اغوستلو جامې درو جوړې دي، دا د ضرورت دي او د درو جوړو نه زیاتې دا به زیاتی وي، دا به د زیاتی جوړو قیمت به لګولی شي. که چېرې دغه کپړې هم د 52 تولې قیمت ته رسي، نو په دې انسان باندې هم سرسایه شته دي. ریډیو، ټي وي وغیره خرافات دا زیاتی څیزونه دي. که د دې قیمت هم د 52 تولې چاندې قیمت ته ورسېدو، نو په دې انسان باندې هم سرسایه واجبه ده. که چا سره کالی نه وي او روپۍ ورسره هم نه وي، مال تجارت ورسره هم نه وي او په کور کې د ضرورت نه زیاتی سامان وي او د هغې قیمت د 52 تولې چاندې قیمت ته رسي، نو په دې انسان باندې هم سرسایه واجبه ده. که مثال په طور د چا 2 کوره وي، یو کې په خپله اوسیږي او بل کور خالی پروت دی، یې په کرۍ ورکړی دی، نو د دویم کور د ضرورت نه زیاتی دی. که د دې قیمت د 52 تولې چاندې قیمت ته رسي یا ډیر وي، په دې بنده باندې سرسایه لازمه ده. البته که د دغه کور په کرۍ باندې دا بنده گزاره کوي او نور ذریعه معاش یې نه وي، نو بیا دغه ضرورت کې شمار دی. که د چا سره د ضرورت نه زیاتی ساسو سامان وي او دی قرضدار هم نه دی، دا مثال په طور قرضدار هم نه دی، او که قرضدار وي دا قرض ترنه کټ کا او بیا وګوره چې بچت څومره پاتې کیږي. نو که دغه بچت د 52 تولې چاندې قیمت ته رسي، نو دا بنده په شریعت کې مالدار دی، په دې انسان باندې سرسایه واجبه ده. او که چېرې چا سره مال نقدیت وي او د باندې قرضونه هم وي او دی دغه قرضونه د دې نه کټ کی او د سره دا باقی پاتې مال د 52 تولې چاندې قیمت ته نه رسي، نو په دې انسان باندې سرسایه واجب نه ده. د ورکوټي اختر فروز د صبح صادق په وخت کې بنده باندې صدقة الفطر واجبیږي. نو که د سحر اذان نه مخکې یو بنده وفات شو، نو د مرده سرسایه نشته، د هغه د مال نه به سرسایه نه ورکول کیږي
او کم ماشوم چې د سحر اذان نه مخکې پیدا شو نو د هغه سرسایه په پلار باندې واجبه ده. او کم ماشوم چې د اذان نه وروسته د اختر په ورځ باندې پیدا شو نو د دغه ماشوم سرسایه نشته. په سړي باندې د خپل ځان سرسایه لازمه ده او د خپل نابالغه بچو چې څومره نابالغه بچی وي د هغې سرسایه پې واجبه ده. د بالغ بچی یا د ښځې د هغې سرسایه په دې سړي باندې نشته که د ښځې سره یا د بالغ بچو سره دومره مالو چې هغه د 52 تولې قیمت ته رسیدو د چاندې 52 تولې قیمت ته رسیدو نو په دې ښځه او بالغ بچو باندې ځان له سرسایه لازمه ده. البته که یو سړی د کور مشر دی او د کور ټولو بندیانو سرسایه ورکوي نو بیا هم د هغې نه اجازت غوښتل ضروري دي، خو د سرسایې مقدار کم هم دی او معلوم هم دی نو د زیر کفالت افرادو سرسایه د کور د بندیانو عادتا اجازت وي. لہذا دا صریحي اجازت نه بغیر هم سرسایه ادا کیږي، د صریحي اجازت نه بغیر هم سرسایه ادا کیږي او دا جایز دی. که نابالغه بچو سره خپل ملکیت کې دومره مالو چې دا نصاب ته رسیدلو نو دغه نابالغه بچو په مال کې سرسایه د هغې نه کټ کول کیږي. مثال فتور یو ماشوم دی او د هغه یو رشته دار وفات شو، د هغه نه ورته په میراث کې مال را ورسېدو نو دا ماشوم په اوس مالدار شو نو د مال نه به سرسایه ورکول کیږي. که چا صاحب نصاب بنده روجي نوی نیولی نو په هغه باندې هم سرسایه شته، لکه یو بنده چې صاحب نصاب وي او دی د تمام رمضان میاشت کې ټوله میاشت په بیماری کې تیره کړي، روجي یې خوړلې دي، خو بیا هم په دې انسان باندې سرسایه واجبه ده. بهتره داره چې د اختر مانځله ځي نو د هغې نه مخکې سرسایه ورکړه. که مخکې دې ور نه کړه نو وروستو به یې ورکوي، خو خامخا به یې ورکوي. که د چا د اختر نه مخکې په رمضان کې سرسایه ورکړه نو دا هم ادا شوله، دوباره په دې انسان باندې سرسایه نشته. او سرسایه مقدار څومره دی؟ د سرسایه مقدار که څوک پیسې نه ورکوي یا پیسې ورکوي نو څه حساب به وي؟ که یو انسان د هغه وایي چې زه غنم یا اوړه ورکوم نو په کم 2 سیره او نیمه چټاکې دا به ورکوي، خو ښه دا ده چې 2 سیره دې ورکړي او که په کیلو باندې ورکوي نو په باندې 2 کیلو غنم یا د دې غنمو اوړه دې ورکړي. که چا ډېر ورکړل نو ډېر به ښه وي، په ډېرو کې نقصان نشته، او که دې کم ورکړ نو غاړه به دې بنده وي. او که اوربشي یا د اوربشو اوړه ورکوي نو هغه به پوره سوا 4.5 کیلو ورکوي او که د هغې قیمت ورکوي.
یا د په باندې 2 کیلو غنمو یا د اوړو د هغې قیمت ورکوي، نو بیا به د هغې په حساب باندې د غنمو بازار کې به د غنمو تفوس وکړي یا د اوړو تفوس په وکړي، نو په هغه مقدار به د انسان سرسایه ورکړي. اوس د کومو اوړو تفوس کول پکار دي؟ عام روټین کې چې کوم ساده اوړه دي لکه په بازار کې نرخونه اوړي راوړي، نو که یو انسان هغه صاحب نصاب وي او هغه وایي زه د غنمو حساب ورکوم یا چې کوم دی د اوړو حساب ورکوم، نو موجوده دور کې چې د اوړو تفوس وکړی شي یا د درمیانه سپیشل اوړو او کنی نو د ښه اوړو تفوس دې وکړي، پین اوړو د هغې په مقدار دی د په باندې 2 کیلو اوړو قیمت ورکړي. یو صاحب نصاب وي چې د هغه وسعت برابر وي، پیسې ورسره وي او هغه وایي زه خو سرسایه د اوربشو ورکوم یا د اوربشو اوړه ورکوم یا د دې قیمت ورکوم، نو بیا به 4.5 کیلو اوربشي یا 4.5 کیلو د اوربشو اوړه دغه به ورکي. او که بیا د دې نه زیات مالدار وي نو هغه به د اوسکو حساب وکړي، نو د 4.5 کیلو اوسکو یا د 4.5 کیلو قجرو قیمت به ولګي، دغه به ورکي. نو زما عزتمندو الله پاک ته د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.